یا الله ته جنت الفردوس ور نصیب کړي. زموږ د خانوزۍ ښایسته ځوان ورشا مسکین محترم رفیق لالا مسکین زموږ د خانوزۍ الله ته جنت الفردوس ور نصیب کړي. ډاکټر شاه محمود الله ته جنت الفردوس ور نصیب کړي. زموږ ډېر ښه دوست زموږ د کلي د خانوزۍ کلي سالیزۍ محمد حنیف د عبدالله لالا زوی یا الله ته جنت الفردوس ور نصیب کړي. په ډېره ځواني کې ولاړ. زموږ استاد ماسټر مراد صاحب د کلي سالیزۍ خانوزۍ یا الله ته جنت الفردوس ور نصیب کړي. میر احمد لالا زموږ د کلي سالیزۍ د خانوزۍ یا الله ته جنت الفردوس ور نصیب کړي. ته وبخښه د ټولو مړو وبخښه. زما ډېر ښه دوست انعام الله زموږ د سالیزۍ خانوزۍ د میر احمد لالا مسکین زوی یا الله ته جنت الفردوس ور نصیب کړي. ډېر په ځواني کې ولاړ. زما د اکا زوی زموږ د کلي سالیزۍ زما ډېر ښه دوست مرحوم نظیر لالا لیویز والا ډېر سخي انسان ډېر ښه انسان الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي. الله دې وبخښي د سالیزۍ. دا زما د پلار د حاجي شیر لالا مرحوم ډاکټر شیر لالا مرحوم قبر دی سالیزۍ کلي خانوزۍ د دې ساده قبر دی پر دغه ډېر دغه نسته. الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي. الله مو د لاک خلاص کړي. امین. دا بیا د خانوزۍ کلي د دوګزۍ د ډاکټر محمود صاحب د ډاکټر مسعود صاحب د پلار قبر دی. الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي. حکیم مولوي عبدالظاهر صاحب الله د جنتونو په نصیب شي. دا بیا د خانوزۍ کلي د دوګزۍ د ډاکټر نور محمد صاحب قبر دی. د دوست محمد صاحب زوی د مولانا محمد احمد صاحب د ورور الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي. دا بیا د خانوزۍ کلي د دوګزۍ د ستار لالا مرحوم قبر دی. الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي. الله دې وبخښي. دا بیا زما د استاذ د بسم الله صاحب قبر دی د خانوزۍ کلي دا دوګزۍ الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي. ډېر ښه انسان الله دې وبخښي. دا بیا د خانوزۍ کلي د دوګزۍ د کریم استاذ د زوی د حبیب الرحمن قبر دی. زموږ ډېر ښه دوست ډېر سخي انسان الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي. په ځواني کې ولاړ. الله دې وبخښي. دا بیا د خانوزۍ کلي د دوګزۍ د جمعهدار نصرالله لالا قبر دی. الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي. الله دې وبخښي. دا بیا د محمد اعظم لالا قبر دی د خانوزۍ کلي د دوګزۍ مرچي اعظمي لالا ورته ویل. الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي. الله دې وبخښي. دا بیا د خانوزۍ کلي د دوګزۍ د ډاکټر شیر محمد صاحب قبر دی. الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي. مرشد بشریق لالا ورته ویل. الله دې وبخښي. الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي. دا بیا زموږ د خانوزۍ کلي د دوګزۍ د حاجي بور لالا مرحوم قبر دی. ډېر خوشحاله انسان ډېر ښایسته انسان الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي. ډېر جلا سړی. دا بیا د خانوزۍ کلي د دوګزۍ د عبدالخالق لالا مرحوم د زوی قبر دی د امجد. ډېر ساده ډېر ښایسته انسان ډېر ښایسته زړی ډېر سخي و. په ځواني کې ولاړی. الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي. الله دې وبخښي. دا بیا د خانوزۍ کلي د دوګزۍ د لال محمد لالا زوی و زموږ ډېر ښه یار سید نور سیدو په کان کې شهید شو. ډېر ښایسته ځواني کې ولاړی. ډېر ښه انسان الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي. امین. دا بیا د دوګزۍ د خانوزۍ د اقداد لالا قبر دی. الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي. په لیویس کې الله دې وبخښي. دا بیا د پروفیسر نورلک صاحب قبر دی د دوګزۍ او د خانوزۍ
ډېر ښایسته انسان، الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي. دا بیا زموږ د سالیزۍ د حاجي جلال صاحب قبر دی، تبلیغي، ډېر تقواداره انسان و، د دین دپاره یې ډېر خدمت یې، الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي. د الله په لار کې وفات شو. دا بیا زموږ د ډېر ښه یار د سالیزۍ د خانوزۍ د حاجي میرلا جان لالا مرحوم د زوی محمد یونس قبر دی، په ډېره ښایسته ځواني کې ولاړ. الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي، الله دې وبخښي، په ډېره ځواني کې ولاړ. دا د مرحوم نصیر احمد قبر دی، د سالیزۍ د منګل آباد، په ډېره ځواني کې ولاړ. الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي، ډېر ښایسته ځوان، الله دې وبخښي. دا بیا زموږ د سالیزۍ د خانوزۍ د حاجي میرلا جان لالا قبر دی، الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي، الله دې وبخښي. دا بیا د سالیزۍ د خانوزۍ د شاه محمد لالا قبر دی، الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي، الله دې وبخښي. دا بیا زموږ د خانوزۍ کلي ساکزۍ د شعیب خان قبر دی، په ډېره ځواني کې ولاړ، ډېر ښایسته انسان، په ډېر دغه کې ولاړ. د حاجي ظفرالله زوی دی، دا حاجي نصرالله لالا مرحوم لمسی دی، الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي. دا بیا د مرحوم شهید عبدالرحمن لالا قبر دی، د ساکزۍ د ټیکدارانو، ډېر په عجب انداز شهید سولی، الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي، الله دې وبخښي. دا بیا د ټیکدارانو د محمد هاشم لالا قبر دی، ډېر ښایسته انسان و، ډېر ښه انسان و، ډېر خوشحاله انسان و، الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي هاشم لالا ته. دا بیا د ټیکدارانو د ټیکدار عبدالرحیم لالا قبر دی، د له ډېرو خلکو سره احسانات کړي دي، ډېر سخي انسان و، د ساکزۍ د خانوزۍ ډېر ښه انسان و، الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي، الله دې وبخښي. دا بیا زموږ د ډېر ښه یار زما د کلاس فیلو د دادګزۍ د خانوزۍ د حاجي قیوم لالا د زوی د حاجي جان زیب قبر دی، چې په ډېره ښایسته ځواني کې ولاړ. الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي، الله دې وبخښي. دا زموږ د استاذ د اکرم صاحب د زوی د محمد اسحاق قبر دی، چې د اکسیډنټلي وفات شو، په ډېر ښایسته ځواني کې، ډېر ښه د اخلاق والا انسان، ډېر ښه هلک و، الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي، ډېر ښه انسان. السلام علیکم. د اخندزاده فیصل د بدرالدین صاحب د بچي، د هغه د کوچنیانو د ګلانو یو ناهګاني یو دردناکه شهادت چې اوس په کراچۍ کې، دا د هغو قبرونه دي، دا به تر قیامته پورې هېڅوک هم نه کوي هېر. دا ډېره دردناکه کیسه وه، او الله پاک یو مور و پلار ته صبر ورکړي، الله پاک بل ښایسته اولاد ورکړي، دا ګردو ګلانو ته د الله په جنت الفردوس کې یو ښایسته ځای ورکړي، او د دوی خاندان او کور والا ته د دوی طفیل جنت الفردوس ور نصیب کړي. ډېره دردناکه واقعه. دا زموږ خورم کې وفات شو، د اخندزاده بدرالدین صاحب بچی. دا بیا د ډاکټر حاجي موسی جان صاحب قبر دی، الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي. د علاقې ډېر خدمت کړی دی، ډېر ښایسته، ډېر ښه، ډېر ایمانداره انسان و، الله دې وبخښي. د دادګزۍ کلي خانوزۍ، دا بیا د یو ډېر ښایسته انسان د دادګزۍ کلي خانوزۍ، دادګزۍ د مرحوم نورالله خان لالا قبر دی، ډېر ښایسته انسان، ډېر خوشحاله سړی و، خلکو ته یې خوشحالي ورکولې، الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي، الله دې وبخښي. دا بیا د نورالله خان لالا د پلار د مولوي عرب خان صاحب قبر دی، د ډېر خدمات یې د علاقې دپاره، ډېر ښه عالم ولې، ډېر تقواداره سړی و، الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي. دا بیا د حاجي مداظم لالا او د ډاکټر نسیم او د حاجي عبدالعظیم لالا د پلار قبر دی،
حاجي عبدالله علیم لالا الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي الله دې وبخښي. دا بیا د ډېر ښایسته انسان د خانوزۍ کلي د ادوګزۍ د عزیز لالا قبر دی. الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي. ډېر ښایسته انسان و، ډېر خوشحاله انسان، الله دې وبخښي. دا بیا زما د یار د بخت محمد قبر دی. زما تربور، زما عزیز، زما دوست، 10 کاله زما او د ده انډیوالي و، رفاقت و. ډېر په ځواني کې راځه ولاړې، ډېر میته شي. الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي، الله دې وبخښي. ډېر ښه انسان و، ډېر سخي انسان، ډېر غټ صفات پکښې وو. الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي. دا بیا د خانوزۍ کلي د ادوګزۍ د اخندزاده بدرالدین صاحب قبر دی. د ده پر ټوله علاقه ډېر احسانات دي. ډېر غیرتمند انسان و، ډېر ښایسته انسان و، ډېر خدای ته ورزندي و، ډېر د زړه نرم. الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي. موږ ډېر وخت له ده سره پاتې شولو. ډېر جلا انسان و. الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي، الله دې وبخښي. دا بیا د مرحوم عبدالولي اخندزاده قبر دی. چې ډېر غټ عالم و، د علاقې ډېر خدمت یې کړی دی، خاص کر د علاقې د امن دپاره او د علم او د تعلیم دپاره. دا ګرده علاقه یې له شرک و، له ظلم و، له بدعاتو و، له خرافاتو و، له شرکیاتو خلاصه کړي واله. د داسې کوم کردار دی د علاقې دپاره، دا علاقه بغیر ژوند نشي دخولی. د عقیده توحید دپاره، پر الله د یقین دپاره چې پر الله به یقین ساتو او هر څه الله کوي، د هغه دپاره د ډېر خدمت دی. د علم او د تعلیم په دغه بابت د ده ډېر غټ خدمت دی د علاقې. الله د جنت الفردوس ور نصیب کړي. دا علاقه د ده دغه نشي ور ادا کوی.